مخکې دایرة القبله ویلې وه چې دایرة القبله دایرة القبله څه شي مثال په دې ځای باندې دا زموږ مقام دی ټیک شوله او دې ځای باندې خانه کعبه ده دې ځای څه ده خانه کعبه او ګلوب څه شو او غټ ورسره راوړو په دې مو ویلي چې د دې بره دا سمت الرأس دی که نه دا د دې سمت الرأس دی که نه دا د دې سمت القدم دا د دې سمت القدم دا سمت الرأس د دې سره داسې میلاو ده بیا داسې راشي داسې یو زاویه به جوړه شي دایره به جوړه شي که نه په دې باندې ښایسته ښکلې راکېږي که مثال په طور باندې پاکستان دا مثال زمونږ ځای دی سعودي په کوم ځای کې ده دا سعودي عرب دی ټیک شوله د دې سمت الراس دا دی که نه او د دې سمت الراس دا دی که نه بیا د دې سمت القدم په عکس دې لاندې داسې دی که نه د دې غدلته دی دا سمت الراس او دا سمت الراس دا دواړه سمت الراس خیال ودرې ده چې دا دواړه یو بل سره داسې میلاو کړي او بیا د دې کعبې د سمت الراس نه لاړ شي د کعبې سمت القدم ته ټیک شوله او بیا د مقام مطلوبه سمت القدم ته او بیا د مقام مطلوبه سمت الراس داسې یو زاویه دایره به جوړه شي که نه دې دایرې ته وایي دایرة القبله دایرة القبله اوس ته په دې ځای باندې ویې او دا ستا دایرة القبله جوړه شوه دلته ګیر چاپېره خو ستا افق هم دی که نه ستا افق هم داسې دی که نه افق داسې دی او دایرة القبله دی پې داسې راغله د دایرة القبلې یو طرف ته او بل طرف ته د افق کټ کړو که نه پوه شوې پې هلته هم په یو ځای کې کټ کړی دی داسې پې تللی ده که نه او بیا دې طرف ته هم په یو ځای کې کټ کړی نو اوس دا سمت قبله به دې کمې وي سمت قبله به دې هغه کمې وي نو په دې کرښه باندې چې خاص په دې کرښه باندې چې ته تک کې دغه دا کوم دایرة القبله چې جوړه شوه که نه د خپل سمت الرأس نه شروع وکړي او کم یو هغې دغې کعبې طرف ته په کم طرف باندې زر ور رسېدلې دغه به څه شی وي دغه به ستا څه وي هغه سمت قبله وي داسې ګورئ دا ته وي که نه دا زمونږ دا مثلا زمونږ سمت القدم شو دا سمت الراس شو دا بره سرې او دا د کعبې سمت الراس دلته چې دا داسې دایره جوړه شو دا دایرة القبله وه که نه اوس د دې ځای نه چې دلته راځي نو په کوم طرف باندې زر راتلی شي ګوره دې نه چې په دې زاویه باندې داسې د دې نه چې دا زاویه دا دایره داسې جوړه شوه ټیک شوله دا ستا مقام دی او دا مثال کعبه دا یو دایره داسې جوړه شوه که نه په دې دایره باندې چې ته په دې طرف راځې نو زر به راورسې که په دې طرف راځې په دې طرف چې راځې نو داسې دا ټول هر څه به توی کېدل ته به راځې که نو چې په کوم طرف باندې په دې دایره باندې تا کعبه نږدې پرېوتله نو دغه طرف دا ستا سمت قبله شو نو اوس دا موږ ته په دې طرف باندې چې راځو نو نږدې پرېوځي که نه نو دا زموږ د سمت قبله شو دا زموږ څه شو سمت قبله شو نو په دې طرف باندې
چې دا دایره القبله زمونږ هغه افق په کوم ځای کراس کوي دقه د کراس دا ځای دا زمونږ سمت قبله ده دایره القبله چې زمونږ د افق په کوم ځای کراس کوي که نه دقه زمونږ سمت قبله ده او دقې ته مخامخ بیا څه شی دی کعبه داسې زمونږ د افق چې کراس کوي د دایره القبله دا مخکې راځي ځکه افق خو دلته مونږ ته ښکاري که نه نو چې په کوم ځای کراس کوي نو په دقې کراس پسې نیغ ځسي د کعبې ته ورسي ٹھیک شوه نو دایره القبله چې دایره الافق په کومو دوو ځایونو کراس کي نو په هغې کې هغه نږدې طرف کعبې ته دغې ته ویلی کېږي سمت قبله دغې ته وایي سمت ٹھیک ده او دایره القبله مو مخکې ویلې ده او دایره الافق مو هم مخکې ویلې دایره القبله چې په دایره الافق را پرېږدي دو ځایونو باندې کراس کوي چې کوم ځای باندې کراس کوي او کعبې ته د کوم ځای نه هغه فاصله کمه وه دقه به ستا سمت قبله وي دغه به دې څه وي سمت قبله وشوله بله خبره له راشه اوس دا سمت قبله به معلومو څنګه دا به معلومو څنګه مثال په طور دا زمونږ مقام مطلوبه دی د دې مقام مطلوبه نه عین دا شمال دی دا څه شی دی خیالون دی او دا عین جنوب ته رسېدلی چې 90 درجې زاویې به جوړه کړي جدا دی عین مشرق شو دا دې څه شی شو مغرب شو ٹھیک ده اوس دا دایره القبله زمونږ جوړه شوې وه که نه او دی بیا د افق کراس کړی و که نه هغه د کراس هغې ځای ته موږ سمت قبله وی که نه دا سمت قبله دا زمونږ د دې خطې شمال نه په څو درجې واقع ده پوهېږي په طرف د مشرق څومره واقع ده په طرف د مغرب څومره واقع ده نه پوهېږي اوس چې غټ غټ مونږ طرفونه معلوم کړو نو پته لګي چې زمونږ دا زاویې سمت قبله چې دی دا به طرف هغه څه دی به طرف مغرب باندې ده به طرف مغرب باندې بیا پیکس په عین مغرب نه ده بلکې دا مغرب نه جنوب طرف ته کږه لګه او خوړلې چې دی چې خو مې اوس کو زه لږ پکې واچوم لږ زمونږ د قبله چې کوم سمت قبله چې ده دا د پیکس مغرب باندې نه ده بلکې د مغرب نه لږ غونته کې جنوب طرف ته مغربي جنوبي ده مغربي دا تر ما سوسه مغربي جنوبي نو اوس د شمال نه خو مغرب ته معلومه ده چې 90 درجې فرق دی که نه او دا مغربي جنوبي ده نو د مغرب نه بیا په طرف جنوب څومره ده دی به موږ ته ټوټل د شمال نه په طرف مغرب هغه زاویې معلومه کړي ګوره چې دا زمونږ د شمال شو مثلا که نه دا دې خوا جنوب شو او دان ډایرکټ هغه مغرب شو دان څه شی شو مشرق شو او زاویه دایره قبله زمونږ داسې تللی ده څه شوې ده داسې تللی ده دې دغه ته نه خیال دی که نه دلته دا زمونږ د افق سره کراس شوې ده ٹھیک شو نه په دې ځای باندې کراس والی دی که نه نو دا زمونږ سمت قبله شوه که نه اوس دا سمت قبله دا د دې شمال نه په 100 درجې پرته ده نو دا به راته په قیدې سره زه سره به یې معلوم ٹھیک شو نه دا موږ د نور د سوري نه بغیر د قیدې نه معلومولی شو خو چې بیا د سره کیلکولیټر در سره وي هغه نور چې دی نو نور به یې راته ښیي به طرف د شمال نه به طرف مشرق جنوب داسې دا زاویې به راته ښیي او په دې قاعده باندې چې معلوم و دی به راته دا په لنډو ښیي
ٹھیک شو نا دا به لنډو والا به راته جوړ کېږي په دې قسم پوه شو اوس به موږ داسې چلو وکړو چې په دغې قاعدې سره به دا معلوم کړو دا زاویه چې دا د څومره ده دا به راته وښایي چې 100 ده 102 ده 103 ده کار څومره ده خو چې څومره پرې معلومه شوه ټیک ده او بیا به د نور په ذریعې سره د نور نه په شمال و جنوب خط معلوم کړي نور نه شمال جنوب خط معلومیږي او به معلوم کې او د هغې شمال نه به بیا دومره زاویې جوړه کړي نو چې هغه زاویې په کم ځای راغله دقه د عین کعبې ته رسېدلې پوه شوې په دې کیسه باندې اوس راشه کتاب ته ګوره ښه فصل فی سمت القبلة تعریب سمت قبلہ دائرۃ الافق اور دائرۃ القبلہ کا وہ مقطع جس جانب بیت اللہ بلد سے قریب ترین ہو سمت قبلہ کہلاتی ہے مارتوی یو زمون مخکې ویلو دائرۃ القبلہ وا چې زمون سمت الراس او د کعبې سمت الراس او د دوړ سمت القدم یو ځای کې یو دایره جوړه کی دائرۃ القبلہ وته وي یو ویلو دائرۃ الافق مخامخ ګیر چاپیره چې اسمان د ځمکې سره ټچ په کومو ځایونو موږ ته ښکاري چې څه رکاوټ نه وي مخې ته دغه ټول دغه دایره چې جوړي دي د دایرۃ القبلہ دغه دایرۃ القبلہ چې د دایرۃ الافق په کومو ځایونو کراس کوي هلته هم کراس کوي دلته هم کراس کوي که نه نو چې کوم ځای هغه نږدې وي کعبې ته کوم کراس نه چې فاصله لږه وي کعبې ته نو دقه به زموږ سمت قبله وي هغه منسوي سمت قبله لکه دوی ونه ګوره دغه دایرۃ القبله شوه او دغه د افق شو نو په دې ځای باندې کراس کوي که نه په دې ځای مثال کراس کوي نو دا کعبه شوه نو د دې ځای نه دې ځای پورې فاصله لږه ده او ګوره دې ځای نه دې ځای پورې دا ډېره ده که نه نو دغه ډېره به نه هلې بلکې څه به هلې پوهېږي پې یا کعبۃ اللہ کے سمت الراس کی سمت قبلہ کہلاتی ہے تخریج سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے احسن الفتاوی جلد 2 میں 11 مختلف طریقے ذکر فرمائے ہیں ان میں سے کلیہ نمبر 2-3 قدر آسان ہے اس کا آسان حل پیش خدمت ہے یہ کلیہ حل کرنے کے لیے آپ کے پاس سائنٹیفک کیلکولیٹر ہونا ضروری ہے سائنٹیفک کیلکولیٹر بن سارا خامخائی ورنہ ٹیبل کے ذریعے کافی دیر کافی دیر لگ سکتی ہے نیز ٹیبل کا رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے ټیبلو کې په مخکې به دې ټیبل یې میلاوي دي ساین 1 د دوره برابر ساین 2 د دوره برابر ساین 3 د دوره د 90 پورې به ویلو کاز 1 د دوره برابر کاز 2 د دوره کاز 3 د دوره टेन एक टेन दो टेन तीन बया साइन इनवर्स एक द दोर बराबर साइन इनवर्स दोर दे टेबल ही पवी कुछ दा साइंटिफिक कैलकुलेटर अल्लाह ताला पैदा करे दे बया अखे टेबल तो जरूरत पाते शवे इसलिए कैलकुलेटर के ज़रिए ही इस कुलिये को हल करने का तरीक़ा ज़िक्र किया जाएगा। कुलिया ये है क्यों न मुराद अगा सिमत क़िबला ठीक ना टेन इनवर्स बरिकट शोरो ब्या साइन एफ बटा बरिकट काज बी ज़रबे टेन एम बरिकट बन ब्या मन बी साइन बी ज़रबे काज एफ बरिकट बन ब्या द टोल नागा बड़ा बरिकट बन उस राजा अवलन कुलिये में इस्तेमाल होने वाले मुतग़य्यरात का मतलब कियों से मुराद जाविया सिमत क़िबला है कियों न मुराद अगर जाविया ना सिमत क़िबला ना एफ से मुराद फ़र्क बैन तूलैन ज़मुंग द तूलुल बलद और द मकी मुकर्रमी तूलुल बलद पमेंस के फ़र्क दे दोड़ पमेंस के फ़र्क यानी तूलुल बलद और तूल मक्का तूलुल बलद मकामी और तूलुल बलद मक्का के दरमियान फ़र्क
د بی نه مراد عرض البلد مقامی ها پوئیږي پہ کنا. ایم سے مراد عرض مکہ یعنی عرض البلد د مکہ مکرمہ. اس کلیے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس مندرجہ ذیل معلومات ہونا ضروری ہے ورنہ کلیہ حل نہیں ہوگا. نمبر 1 عرض البلد، نمبر 2 عرض مکہ، نمبر 3 طول البلد مقامی، نمبر 4 طول مکہ. مکی مکرمی طول البلد درتم معلوم بھی. ان میں سے عرض مکہ اور طول مکہ تو متعین ہے، متعین دی خو زمونږ دا بدلیږي ځکه چې ته په تور ورسد کې جو یو طولي بلد او عرضي بلد دی، که په انغابور کې بل، که په ایلی کې بل، که په بل ځای کې جو بل دی که نه. نو ستا د مقام د بدلیدلو د وجې نه به بدلیږي، خو د مکې او د مکې مکرمې او طول البلد او عرض البلد به په یو ځای وي. هغې که ته په هر ځای کې خپل روباسې جو خپل روباسه د هغې هغه حق یو دی چې کوم هغې ایستلی. اب آئیے حل کلیے کی طرف. مثلا کراچی کے لیے سمت قبلہ کا زاویہ از شمال. دیکھو دا کراچی مونږ ته معلوم ہوئی گا نا، مونږ دلته په بونیر کې ناست شو، نو مونږ به دلته د خپل ځای معلوم. ٹھیک شو نا؟ مثلا څه څیزونه پکار دي؟ ټول نه اول طول بلد مقامی. دې څه شي لیکلی دی؟ دې په څه سره ظاهر کړی؟ زه دقه شم. دا زمونږ څو دی؟ 72.35. بل طول البلد مکہ دا څه شی دی؟ دا خوا ښکته یې لیکلی 67. سو دے 39 طول البلد بڑا ہاں طول ٹھیک شو طول مکہ 39 ڈگری او 49 دقیقے او 35 ثانیے. دا چې دغه ته بدل کړي. دې خوا وګوره دلته د مشهورو ښارونو هغه لیکلي دي. دې خوا خیر هم د دغه کړي دا دغه دی 39.8 دو جوړي 39.8 دو جوړي. ٹھیک شو نا؟ بل راشه عرض البلد مقامی دا بس سره ظاهري په بي سره که نه؟ بی دا زمون سره 5.1 بل عرض البلد مکہ ایم سره ظاهری که نه؟ دا څه شی دی؟ 21 ډگری او 25 دقیقې. دی خوا بیا لیکلي 21.42. دا 25 په 60 کې نو 42 په 100 کې. ٹھیک شو نا؟ په 60 کې چې 25 سوري جو په 100 کې 42 سوري. اوس راځه د اول سوي چې فرق طولین به معلوم کېږي نه. د فرق طولین دپاره هغه طریقه دا ده دا مقامی طول البلد دا په دغه سره ځای پی بی او مکی طول البلد ٹی ایم. ٹھیک شو دا؟ نو فرق معلومولو طریقه دا ده فرق چې ته د دې خپل طول البلد نه د مکی طول البلد منفي کا ٹی بی منفي ٹی ایم. دا به ستا سره راوځي څه شی؟ فرق. هغه فرق اف درجه ده مثلا وشو. اوس دا لګوه ټي وي څه شی دی؟ 72.35 منفي 39.8. دا وګوره په کیلکولیټر باندې ته شته کیلکولیټر
دا کم یو دی ماته وښیه تو ښه 32.5 دا شوف دی خوش ولا ای پر سره معلوم شو دا په ورانه ته فرق طولي F बराबर देगा 32.53 اوس د دې لپاره چې کوم قاعده ده دا قاعده حل کوه قاعده نه کیوں مساوی دے د چا 10 inverse بیا بڑا بریکٹ sin f تقسیم بٹا بریکٹ بل بریکٹ काज b ګوره دا ضرب نشانه که لګي او که نه لګي ها 10 m او بریکٹ بند منوی ساइन या ब्रैकेट थे ब्रैकेट शॉर्ट sin b cos f दो ब्रैकेट है डबल और टोटल मतलब कुछ होला दबका मसला राशि मसला गवा टेन इनवर्स sin f फजेमानी सब लगवा sin f फजेमानी वो लगवा 32.53 ठीक शो बिया cos b कदा रजान सर जमा किएगा ना जो भी वहाँ आसान शी का ना दिते बाड़ू ज़रूरत पड़ती है बाहर हाला वाले दिशों को भी आवाज़ जान दे काज 20 से चले 33.51 बिया 10 m देगा ना m से चले 21.42 बिया बस से चले ब्रैकेट वन मनवी sin b 34.5 बिया बस 4 f देगा ना f सब 32.53 यौवन और बिया को मनसूबा खुश होला उस कैलकुलेटर माने टूल अव्वल दा 10 इनवर्स अव्वल sin 32 रूपा सदो sin 32.53 बराबर sin 32.53 tadi sera wasto 0.53 ना 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 सिर्फ ज़रा ये होगा sin 32.53 हाँ दाशो 0.53 किलो ज़रूरत है हाँ बल राशि उधरेगा बटा दा उस टोटल वाला दा टोटल वाला वो दालार में यो ना 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 टोल ना हाँ तभी यो बुरी करना है कास ब्रिकेट पर कितना लगा होगा ना दा ना हल्के ब्रिकेट तो ज़रूरत नहीं थी बस सिर्फ दब कर कास दा उसे दा खाओ कास
515 और पेन 0.323 منفی دے بلی کرنا اس حل سائن 34.515 بیا کاز 32.53 نو دے 0.4 وز دسی ہوگا جو دین دامن وخير دسي فديكي لا تقسمون بديكي بديهم عمل تنظيم 0.537 بٹا درجے منفی 0.323 منفی 0.477 دین راہ منفی 0.154 پوچھو دیزے پوری بھی پوچھ ہوئی اوز دلتا یہ کی سوال پوچھ ہوئی نا در ذرا حاصل شو کرا دی تو گو رہے خواہ 0.537 دا خود دی باری نراغن دا سائن دینا او دا لاند چراغ دا دی ٹول نراغن پوچھولا اس گورا دیز پا دی مرحلہ کی یو بلا خبر کی اس مرحلے پر ہم یہ دیکھیں گے کہ رقم میں شمار کنندہ اور مخرج میں سے کون سا منفی اور کون سا مثبت ہے دی بری تا شمار کنندہ ہوئی دیتا سوئی شمار کنندہ اور دی لاند دیتا سوئی مخرج دیتا مخرج ہوئی ٹھیک شولا پا دی مرحلہ کی ہوئی او گورا چې په دې شمار کننده او مخرج کې کم یو منفي دی او کم یو مثبت دی کم پکې منفي دی او کم پکې زموږ سره څنګه دی شمار کننده مثبت دی او مخرج څه شی دی منفي دی ٹھیک شو لا چې دواړه منفي وي یو قانون چې دواړه مثبت وي بل قانون چې یو منفي وي بل مثبت وي دی بل قانون وایي دا ګوره اگر فقط مخرج منفی ہے کہ صرف مخرج سے بھی تو آخری جواب میں 180 جمع کیا جائے آخری جواب کے بھی ایسے چل کے 180 جمع کے اگر دونوں ہی منفی ہوں تو آخری جواب سے 180 منفی کیے جائیں گے چلتا دوارا منفی بھی بیابت 180 منفی کے باقی صورتوں میں اسی طرح رہنے دیا جائے باقی صورتوں کی کیا معلومات ہو کہ فقط مخرج منفی ہوئی نو بیا بسے چل کے 180 بور سارا جمع کے او کہ دوارا منفی ہوئی نو بیا بتے 180 منفی کے او کہ دوارا مثبت ہوئی یا دا برا منفی ہوئی او لاندی مثبت ہوئی نو بیا بخپل حال والے پرے دی دو صورتوں نے دی یو دوارا مثبت او یو شمار کنندہ منفی او مخرج مثبت پدے کی بے بخپل حال پرے دی او کہ چرتا دوارا منفی ہوئی نو بیا وہ سر 180 بتے منفی کے او کہ چرتا مخرج منفی ہوئی او شمار کنندہ مثبت ہوئی نو بیا وہ سر 180 سکے جمع کے زمون دا دی حالت سدے اس مخرج منفی دے گا نا نو آخری جواب چراوزی دا غیر بسی چل کو 180 دقو پا ذہن کی کی دی آخری جواب چروت نو سی چل بگو 180 بورد نو جمع کو پدی کی سمانی بوش ہوئی بل بورد ہو نشتا گا نا سٹیبل بورد زبیا چو پدی بسی گورا دلتا داورانو بدلتا بسی لکل کو ہاں ذہن کے بنی گا نا دیسی پذیرانو جو دلتا بیازن کرے
دا قصه وکړه نه اوس داسې وکړه چې دا په دې باندې تقسیم کړه په دې باندې څه کړه تقسیم کړه زه دا عمل وکړو 0.537 تقسیم منفی 0.154 دې جواب راغی Q برابر شو د 10 انورس منفی 3.487 زیرا ذکر منفی 3.487 د دې برابر شو وس 10 انورس منفی دا روباس shift 10 منفی 3.487 منفی 73.998 التتا په ذهن کې څه خبره یې 180 بور سره جمع 180 زور دا ولګو ته منفی دا جمع 180 زین راغی 106 اشاریه دا ډېر شي اشاریه وي وروسته موږ پکې څه ډېر شي حذف کړي دي که نه په هر حال څومره 106 دا په کار ده که موږ پکې د اشاریې مشاریې نه وی کړی نو دا به تقریبا چې 106.2 داسې به راتلو 106.2 په دې قصه باندې پوه شوله دا زموږ زاویې قبله معلومه شوه دا څه شی شو زاویې قبله دې 106 مطلب دا دی چې خط شمال روباسه او په ډي کې ده او د 106 زاویې جوړه کړه دا به سیده قبله خط شمال روباسه ډي بي کې ده او دا به څه شي بعینه سیده به د کعبې په دروازه به لګېدلی ٹھیک ده اوس به خط شمال بار د غربو ته روباسو د دې انور نه ٹھیک ده او بیا به 106 زاویې جوړو انشاءالله چې پیکس به راوځي خط شمال معلومولو طریقه یو دایره هندیه وکړه نه دویم قطبي ستوری وکړه نه او دریم الله تعالی دغې له نورو پیدا کړي د نور نه معلومیږي زو وارته راځه کیلکولیټر د ځان سره راوالی او کافي راواله او د پیمانه راواله او ډي راواله ها بس د جیومټري راواله ټول